یو بل سوال کړی دی د جمعې د اذان نه پس خرید او فروخت بالکل دا منع ده. قران کریم کې الله رب العالمین منع فرمایلی ده اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. الله فرمایي چې کله د جمعې د مانزه د پاره اذان وشي نو تاسو زي خطبه اوریدو ته وذروا البيع او خرید او فروخت پرې دی. خرید او فروخت او د دنیا هر قسم مشاغل چې سړی د جمعې د خطبې نه پاتې کوي نو هغه ټول په دې کې داخل دي. د جمعې د مانځه نه پس د جمعې د اذان نه پس خرید او فروخت منع ده. خو دا چې مختلف اذانونه کیږي نو تاسو چې کوم جمعات تاسو سره نږدې هغه جمعات کې چې اذان وشو اول اذان تاسو به دکان بند کړئ او بیا به ځئ جمعات طرف ته. بل سوال کړی دی چې یو کس نه ډېر منځونه قضا شوي د هغې قضا راوړي نو څنګه به یې راوړي؟ چې کوم فرایض دي او واجب دي نو د هغې قضا به راوړي. د سنتو قضا پې نشته ده او په فرضو کې چې کوم تش رکعتونه دي نو هغه به هم ډک کړي. یو بل سوال کړی دی چې اذان شروع کېږي دغه وخت کې سړي د نفلو اراده کړي دې وخت کې که د هر منځ اراده کړي دی به انتظار کوي د اذان د کلماتو جواب به کوي چې کله اذان ختم شو هغې نه پس دې بیا منځ ته شروع وکړي. یو بل سوال کړی دی چې امام دا شرط ولګوي چې زما تنخواه کمه ده ما ته که دومره تنخواه راکوئ نو امامت کوم درته ځکه زما ضرورت نه پوره کېږي. دا شرط بالکل صحیح دی او د امام د ضرورتو خیال ساتل پکار دي. باید هغه ته پوره تنخواه ورکړی شي چې هغه ټوله توجه جمعات او د جمعات خدمت ته یو درس او تدریس ته توجه وي. یو بل سوال کړی دی وایي مانځه کې خشوع خضوع نو چې کله د قیام په حالت کې ولاړ نو یو طرف بل طرف مت ګوره د سجدې ځای ته ګوره او په رکوع کې قدمونو ته ګوره او په قاعده کې خپلې غېږې ته ګوره دې سره توجه برابرېږي. یو بل سوال کړی دی وایي چې یو ملګری دی هغه وایي چې موږ سره خوا کې د یو عیسایي کور دی او هغه کله ناکله د خوراک شی راولېږي نو که چېرته غوښه وغیره نو بیا خو ځان ساتل پکار دي د هغې نه. غوښه یا چرګې کېدی چې هغه په خپله ذبحه کړی او د هغې ذبحه صحیح نه ده حلاله نه ده. البته که د دې نه ماسوا نور خوراکي سبزي وغیره نو د هغې خوراک جایز ده. د دویم سوال جواب دا دی چې ځمکه که چېرته وقف شوي د جومات دپاره نو هغه به جومات دپاره وي او یا جومات پرې جوړ یا پرې جوړ نه وي نو هغه د جومات ځمکه ده هغه څوک خرڅوی نه شي زامن دا اختیار نه لري او یا پرې جومات جوړ وي نو هغه به تر قیامته پورې جومات وي د هغې خرڅول ناروا دي اخیستل هم ناروا دي. او بل سوال یې کړی دی چې دوه ورونه یې او د یو ورور یې دوه درې لوریانې زامنې نه وي بیا دا بل ورور خپل زوی ورکړي نو چې هغه بالغ شو او دغې زنانه چاته یې چې ورکړی هغې ښوده نه دي ورکړي نو دا د دې زنانه دپاره هم پردی دی او د دې لوریانو دپاره هم پردی دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس عمرې ته ځي یا حج ته ځي او د په احرام باندې خوشبو د مخکې نه ولګوي جایز ده چې کله د نیت نه یې کړی احرام یې واغوست هغه وخت کې هم خوشبو لګوی شي خو چې نیت د احرام یې وکړه تلبیې یې وویلې بیا هغې نه پس خوشبو لګول بند دي. او د دویم سوال جواب دا ده چې په طواف کې د دریو چکرو نه پس دعا نه ده راغلی بلکې په هر چکر کې چې دی ګرځي طواف هم کوي او دعا کوي کوی شي ذکر اذکار کوي او تلاوت د قرآن کریم کوي دا ټول جایز دي. خو د احرام د طواف په حالت کې به د بیت الله ته مخامخ کېږي نه او بهتره دا ده چې سړی لاندې ځمکې ته ګوري بیت الله ته به هم نه ګوري او خپل طواف به کوي ذکر اذکار به کوي. بل سوال کړی دی وایي دلته په اماراتو کې ډبل کټونه دي یعنی لاندې او باندې کټونه دي نو یو کس لاندې په ځمکه تلاوت کوي نو که بره خلک ودی
او د ځای نه چې د بره کېني نو بیا پروا نه کوي تلاوت کوی شي. البته که خلک بیدار او د لاندې ناست تلاوت کوي خلک بره ناست نو بیا ادبي راځي.